یو بل سیز دے خط تاریخ سشے عالمی خط تاریخ نو ګوره دا اوس په دې کې یو خبره بله د دې ګرین ویج دا صفر طول البلد چې دی په دې باندې چې کوم اوقات دي دې ته عالمي اوقات وایي دې ته څه ویلی کېږي عالمي اوقات عالمي څومره معاملات چې کېږي دا د دغې اوقاتو مطابق کېږي لکه نن به په پاکستان کې د پاکستان او د جاپان یو معاهده وشي نو په هغې باندې ولیکي چې په پلان کې تاریخ په پلان کې ورځ په پلان کې ټیم خو دلته نه چې شیخ رشید ګړۍ ته وګوري او دغه ټیم پکې ولیکي ٹھیک شو نه بلکې عالمي وقت څه دی هغه جی ایم ټي ورته وي که نه په دې ګړو کې په دې موبایلو کې شته دی که نه هغه عالمي وقت هغه لیکي چې عالمي معامله ده کله دا به لندن والا وي صفر طول البلد باندې چې کوم وي ټیک شوله دویم وي هغه معیاري وقت کوم وقت معیاري وقت نو بیا په دې کم غټ ملکونه څه دي نو په دوی باندې د طول البلد ډېر شی کرښې تلي دي لکه په هندوستان باندې د شلو پورې تلي پوه شوې زمونږ د دې ځای باندې 71 ده که نه او په 71 پراته وي کراچۍ په 67 ده پوهېږې پرې زمونږ بونیر په 72 یو 72 دی هغه که نه پوهېږې پرې چې بعضې علاقې په څه بعضې علاقې په څه نو د ملکونو بیا داسې چل کړی دی چې ځان له د دغې ګرین ویچ نه یو داسې طول البلد اغستی دی چې د دې ملک په منځ باندې تېرېږي او دغې ته خپل معیاري طول البلد ویلی دې ته یې څه ویلی سټینډرډ لانګیچوډي ورته ویلی او د دغې معیاري طول البلد مطابق اوقات رایستلی نو هغې اوقاتو ته معیاري وقت ویلی دی स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान का मयारी वक़्त हुआ चाहता है खबरों ने चाहे तो रेडियो की ना उरीदली रेडियो की हुई पाकिस्तान का मयारी वक़्त हुआ चाहता है पूछो भी करना द मल्क द टोलो बाशिंदगानों पर घड़ाई की ब्याद आलमी वक़्त नहीं बल्कि कम वक़्त भी बकी मयारी वक़्त भी बकी د ملک د امور تعلق بیا د خپل سټینډرډ ټایم سره معیاري وخت سره پوه شوې په دې خبره دریم نمبر دی مقامي وخت د مقامي وخت سره زمونږ د مونځ د روژې د دې تعلق پوه شوې لکه مثال زمونږ معیاري وخت هغه 75 طول البلد دی زمونږ معیاري طول البلد کم یو دی 75 د پاکستان د 75 دی ٹھیک ده نو زمونږ خو دلته 75 نه دی بلکې 71 دی نو د 75 او د 71 په منځ کې هغه تقریبا 4 درجې فرق دی پکې 3.5 درجې 71 د پاسه دی لکه نه 3.5 درجې لکه یا پیکس والا 71 او 75 نو 4 درجې فرق دی او دا نور چې یو درجه توی کوي نو په 15 درجې په یو ګنټه کې غالبا توی کوي داسې ده نه 15 په یو ګنټه کې 100 درجې توی کوي 15 پوه شوې نو زمونږ او زمونږ د طول البلد د معیاري په منځ کې 4 فرق دی نو روباسه چې 9.5 فرق یې پکې نو بیا نیمه ګنټه فرق وي زمونږ په اوقاتو کې 7:30 په منځ 2 کنو څه به دې جوړ شي تقریبا په باندې 3 دي چې به دې جوړ شي که نه نو پای کې به 5 ساعت فرق یې بیا که نو موږ سره تقریبا لکه په کار ده چې د معیاري وخت سره زمونږ 14-15 منټ فرق راځي 12-13-14 منټ فرق راځي په یو طول البلد پسې هغه 4 منټه ولا
پوه شوې چې په یو ګنټه کې نور 16 درجې توی کوي 15 نو په ګنټه کې څو منټه 60 یعنی په 60 کې 15 که نه نو چې په 60 کې 15 4 60 نو یو طول البلد په 4 منټونو کې شو که نه زمونږ د یو فرق 4 دی نو 4 4 16 یا بیا د 4 نه لږ کم دی ځکه دوی باندې لږ سیوا دي که نه لکه 15 13 14 15 منټ راځي فرق نو چې په 75 طول البلد باندې د ماښام الله اکبر الله اکبر نو دلته موږ هم د ماښام بانګ وایو نه زموږ 15 منټ فرق دی ورسره پوهېږې پې که نه د منځونو تعلق بیا د عالمي وقت سره هم نه دی د معیاري وقت سره هم نه دی بلکې د مقامي وقت سره دی نو هر مقام والا به خپله ځان له د منځونو نقشه برابروي پوه شوې پې که نه په یو ځای کې به نن د مازدیګر ټیم به داخلېږي په 4 نیمې په بل ځای کې به په باندې په 4 په بله علاقه کې به په کم په 5 په بله علاقه کې به په 5 بجې باندې کېدلی شي داسې پوه شوې پې ښه بل پکې څه خبره ښه عالمي خط تاریخ نو د دې ګرین ویچ مطابق خو زموږ عالمي وقت دی که نه خو د دې ګرین ویچ په مقابله کې ده یو بل خط تلی دی هغې ته خط تاریخ وي عالمي خط تاریخ دا پکې ښه ظاهر دی کوږ ووک تلی دی کوږ ووک ورځ په دې کې نه دی جوړ آی دی راشه اوس به دې نه دغه م راوځي آی دی داسې ورکړی مطلب چې موږ په ګرین ویج نه په 71 نمبر دایره پراته یو زموږ وایي سره 15 غنټې فاصله ده ورسره 15 غنټې فرق دی ورسره پوه شوې په اکثر دی دا کې راشي پلس عالمي وقت سره چې 15 غنټې جمع کې ستا معیاري وقت به تېر وباسي دې خط ته وایي نور ته ورانېږي نو دې بیا په وګورم دې ته وایي 180 طول البلد 180 دا په کار ده چې دې چې نیغ راایستلی وی که نه خو دا کوږ کړی دي چې د مار په شان دی کوږ کړی ځکه دی که نه چې دوی دا کوشش کوو چې دا 180 نمبر طول البلد چې زمونږ دی چې دا په وچه تیر نشي چې وچه کراس نه کړي پوه شوې چې په کوم ځای کې ولا وچه معمولي علاقه ورله وچه راتله یو جزیره راتله د هغې نه یې تاو کړی دی بیا اوبو طرف ته کړی دی پوه شوې په دې کتاب کې نقشه به وي پوهېږې پې د دې بلکل مقابل دلته هغه دغه دی د دې ته چې مخامخ کم بیا دی هغه خط ګرینیج دی ګوره دې ته غالبا دا جوړي ډبل هم ورکړی دی دقه به پوه شوې پې نو د دې خط مطابق خو زمونږ عالمي وقت جوړېږي که نه زما خیال دی تاسو ستړي شوئ کو دا دغه ضروري دی ګورئ ښه ٹھیک شو نه د دې خط مطابق دا زموږ خط ګرینیج دی نو عالمي وقت د دې مطابق دی دې ته بالکل په 180 مخالف جانب دلته یو بل خط په کار ده چې دې داسې نیغ راښکلی وی که نه پوه شوې دغې ته وایي عالمي خط تاریخ عالمي خط تاریخ دی دا کوږ وږ راښکلی په دې دی چې کوشش یې کوو چې دا په وچه تیر نه شي بلکې په اوبو کې د یو قطب نه شروع شوی د بل قطب پورې تللی دی نیمه دنیا یې کراس کړې ده ټول په اوبو کې تللی پوهېږې پې که نه
د دې مطابق دوی تاریخ بدلی دې مطابق څه کوي تاریخ بدلی دا یې چې اوبو کې د دې وجې بوتلې چې د بل چا خشکي باندې دا رانشي هغې زیرو رانشي دا خبره راځو ولخه انشاءالله وایو ګوره دی له راشه نو چې کله په دې ځای باندې نور دې ته مخامخ یې دلته ګوره داسې پوه شوې نو په دې خطي ګرین ویچ باندې غرمه ټیم دی که نه غرمې مثلا 12 بجې دي نو بالکل د دې مخالف جانب په دې ځای باندې تکه توره تیاره ده که نه نور ته بیخي الټه سایډ باندې دی که نه نو دلته به تاریخ بدل شو د دې علاقې تاریخ څه شو لکه نن سویم تاریخ دی 9 دی نو اوس 12 بجې دي په دې ټیم بالفرض دا موږ په لندن کې ناست شو ٹھیک شو نو دلته هغه تاریخ بدل شو د غرمه ټیم شو دلته تاریخ بدل شو که نه پوه شوې دلته بدل شو نو په دې علاقه باندې اوس 10 تاریخ دی او په دې نور ټوله دنیا باندې څه تاریخ دی 9 تاریخ دی نو چې دا نور د دې ځای نه وګوره چې دا ځمکه لږه دې شي تاو شوه دا نور دی خوا راغی که نه نو چې دې ځای ته راغی دلته دې ځای له راغی که نه نو په دې علاقه باندې په دې تاریخ بدل شو بیا چې ځمکه سوره تاوېده نو په هغه علاقه نیمه شپه کېده که نه چې په کم نیمه شپه کېده په هغه ځای باندې تاریخونه بدلېدل په یو ټیم کې په 24 غنټې کې په دنیا کې 2 تاریخونه چلیږي یو مقامی تاریخ چلیږي او یو بل څه معیاري ٹھیک ده لکه اوس د دې خوا دنیا د دې ټولو مقامی تاریخ نه دی لا خو د دې علاقې تاریخ څه شی دی 10 شو چې سوره د ځمکه دې چې راځي دوره دلته شپې 12 بجې کېږي که نه نو په دې باندې تاریخ بدلېږي پوهېږې پې دا ټول بیا ټول باندې ګوره داسې پوه شوې اخر چې دې ځای له راورسېدو دې خط له راورسېدو دا چې دي دلته اوس د شپې 11:59 ټایم شو نو چې څنګه 60 شو که نه لا 12:01 شوی نه دی په دقیقه ټایم باندې په تمامي دنیا کې یو تاریخ دی ټوله دنیا کې څه دی یو په 11:59 چې هغه 12 ټانګ پوه شوې که نه دلته بیا تاریخ بدل شو په نور دنیا باندې هغه زوړ تاریخ دی او په دې ځای بیا څه شو بدل شو بیا چې سوره راځي جو نور علاقو تاریخ بدلیږي پوه شوې دې خط دې ته عالمي خط تاریخ وي ٹھیک شو چې کله په دې د شپې 12 بجې شي نو تاریخ به څه شي بدل شي په دې قصه پوه شوه دې ته وي عالمي خط تاریخ او دا مسله چې په دې کې اختلافات او جګړې او چېرته مخکې څه کسان بره ختلي وو څه کار به یې و چېرته په اسمان کې په یو میشن باندې تلي وو نو چې واپس کله راکوز شول په بل علاقه کې یو ډېر وخت په خلا کې بر تېر کړو چې هغوی وایي چې یاره مونږ یا مثلا یو راکټ یې لېږلی دی بره نو هغې کې کیمرې میمرې هر څه سیټ کړي وي او مشینان یې پکې لګولي وو هغې به مختلفو څیزونو تصویران اخیستل او د هغې چې تصویر به یې واخیستو د هغې سره د لاندې ټیم او ګینټه او تاریخ او هر څه به ورسره هم پکې سیو شول رابله پکې چې دوی بیا راغله دوی چې یاره په دې ټیم باندې دا ستوری په دې ځای و دا په دې ځای و دا په دې ځای و ښکته یې کسانو ته ایښې کوم نور ماهرین چې وغي د نه پاسه خدای دې خوار مکړې که پاسه خپې وباسه دروغ وایي دا ستوری په پلانکي ټیم یا په پلانکي تاریخ دا په دغې ځای نه و دا خو په دې پلانکي ځای و راچې ځای درته وښیي پوهېږې پې که نه دا اختلاف د دوی حالانکې خو تلي وو شی لېږلی و او ښه صحیح دغه یې اخیستي وو هغوی به یو تاریخ وي او هغوی به هلته بل تاریخ پوهېږې پې په دې تاریخ باندې دا اختلافات د ډېرې زمانې پورې چلېدل چې د تاریخ سره څه وکړو دا د کوم ځای مطابق بدلو خو چې کله په 1884 کې د دوی عالمي وقت دپاره
گرینیج خط دای مقرر کو چې دا به عالمی دا به صفر طول البلد وي عالمی وقت بردې مطابق د تاریخ مسله ور سره حل شو وای ول چیرې د دې بالکل الټا جانب چې په دغه باندې ورځ 12 بجې باید شپې 12 بجې شي کنه جوړ چې په دې الټا 180 باندې چې شپې 12 بجې شي په دغه په تاریخ بدلو عالمی تاریخ بدل پوهیږي عالمی معاملات چې کیږي نو هغه وخت هم عالمی لیکي تاریخ هم عالمی لیکي اگر چې استغلا نه بدل شوی هغه کم وخت لیکي عالمی وخت لیکي دا د دې وجه په وګور اوسته دا چې دا په یو ملک رانه شي چې په یو علاقه کې لکه مثال په تور دای زموږ په دې طرف دي چې بوسته دا دیوال چې دا وي کنه جو هغه کمره کې کوي جو 9 تاریخ او چې دلته وي جو 10 تاریخ نو جنگ کېدو به بیا ولته به کنزل منزل به کول جنگ به بیا کا هغه به چې 9 دی دوی به چې 10 موږ د په قران کو دی موږ د په زر قران کو چې 10 پوښي به کنه نو د له کوګرا کو چې یاره دا په وچه باندې ډو تیر نشي چې ډو جنگ جوړ نشي صحیح او دا بل طرف یې کوم دا هوټل په علاقو د خشکی علاقو دا خطي گرینیج او خو پای کې وبم راځي او خشکی په کې راځي هغه خو څه مسله نه کوي بیا او وخت په دې کې څه پوه شوي بل په کې څه مسله ده دغه بل ګورستو دغه بیا دا مسله کو ها بیا وسی چټي که یو 5 منټ دمه کوي ها شل منټه د پاسه دی 15